بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده په دې ټیم کې موجود ما په تحصیل چغرزي لړۍ پیزه کې را سره اخواته موجود داسې یو شخصیت دی چې تقریبا 15-20 سال په بهر ملک تیر کړ، اورسیز پاکستانی دی او دلته کې یو ځای ته راغلی دا ډېره پاسمانده علاقه ده چې روډ ورته هم داسې خاص نشته، څه سهولت پکې هم نشته، خو دوج دي نو د دې ځای پیدایشي دی نو دلته یې کور جوړ کړی دی ډېر زبردست، د هغې سره حجره جوړه کړې ده، تقریبا یو 2.5 کروړه 3 کروړه روپۍ خرچه یې پې هم کړې ده. روحانزیب را سره موجود دی او دی چې دی نو د 1993 نه د عمران خان سپورټر دی او د عمران خان د پاره ډېرې هلې ځلې کوي. د بارمل نه وم دلته کې چې راشي نو هم ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي. د هغو سره به نن خصوصي انټرویو کوو، خوالې راغلي یو او خبرې اترې به ورسره کوو چې د مسافرۍ ژوند څنګه دی او خپل پاکستان ته چې راشي د عمران خان باره کې به تیم تپوس کوو. دوی دا دلته دومره خرچه پرې کور کړله، ډېره پاسمانده علاقه ده، د دې څه وجوهات دي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سجاد علي. السلام علیکم. څنګه چلې؟ خیر دی. ستا ډېره مننه چې ته زموږ ځای ته رالې او زموږ نه انټرویو دی دې غریب خاني ته رالې. ستا ډېره شکریه. ډېره مهرباني، شکریه. دا راته ووایه چې کله راغلی د ملیشیا نه؟ زه خو د ملیشیا نه راغلی ما په 19 تاریخ په 20 ورځې شوي تقریبا. د جلسو ملسو کې ما ډېر ویلي د عمران خان، دا څه وجه ده؟ عمران خان خو زما د ډېر پخوا نه خوښ دی، تقریبا د 2 کالو نه په دې خوا عمران خان زما خوښ دی او عمران خان د دې ملک دپاره هم ښه دی، د قوم دپاره هم ښه دی. زموږ پکې هم عزت دی چې موږ به هم عزت ساتو، زه بوله هماغه که نه. زموږ اورسیز پاکستاني چې د هغه په ټول د عمران خان سپورټر هم دي او ملګري هم دي، قرباني هم ورکوي او زه خو په خپل ځاني چې راته وایي نو ډېر زیات مین یم، ډېر زیات په عمران خان خفه کېږم هم امین پې په خبرو په یو ځای ته دوري کوي، خپل پاکستاني ځان ته راجمع کوي، پاکستانونو نفرت نه کوي، پاکستانو باندې مین دی، فخر په دغه باندې دغه کوو نو موږ په هغه باندې فخر کوو چې زموږ دا یو عزت دی. دا راته وایي تاسو ملیشیا کې یې که نه؟ ملیشیا کې هم عمران خان سپورټ کوئ او مخکې د نواز شریف دور چې و حکومت و د زرداري و په هغې وخت کې ملیشیا حالات څنګه و؟ بیا چې عمران خان راغی نو د پاکستان څه دغه ایمیج ورته؟ دا خو هغه خو ځان نه ملکونه دي، دا ځان نه ملکونه دي. داسې خبره خو نه د عمران خان وخت چې راغی نو زموږ پکې لږ عزت جوړ و، ځکه که نه چې هر یو به وایي ستاسو لکه وزیر اعظم عمران خان دی، نه خبره چې ونه روانه وه، عزت پې هم ډېر جوړ چې یو ځای ته به لاړې تپوس پې دې کوو نو په عمران خان په وجه باندې زموږ ډېر زیات عزت و، ډېر زیات چې مګریشن دفتر ته لاړو یا بل ځای ته لاړو که نه نو عزت پکې یو سړی یو کس یې هغه د خپل قوم د خپلو غریب عوام تپوس کوي که نه نو هغه له عزت جوړ کړو. هغه په دې ښکلو پاکستانو کپړو کې پښتنو په کپړو کې ګرځېدو چې کوم ملک ته وطن ځان ته خپل پاکستانیانو نومبي راټول، بیا به د هغې ملک ته باس چرېده چې هغه به وروستی کوله، هغه خپل خلک به ځان ته راټول نو هغې باندې د دې خلکو عزت جوړ ځکه چې وزیر اعظم د یو ملک لاړ چې خپل پاکستاني ځان ته راجمع کړي که نه دې خلکو ته خو چې زما د دوی سره مینه ده. دا راته وایي عمران خان سره میلاو شوي یا میلاویږئ به که تېر شوي ځل باندې چې وزیر اعظم شو نو مونږ تلي وو، خو په هغې ورځو کې ډېره سخته سکیورټي وه د هغه نو مونږ تلي وو بنیګالې ته تقریبا یې ور قریب شي وو، خو بیا مونږ چې هغه پوځیانو خواله لاړو نو هغه وایي که مونږ ښه پرېږدو که نه خو داسې یو محکمې زموږ نه مخکې نور دي چې هغه ښه بیا نه پرېږدي. نو ما ته وایي تاسو په دې ټایم کې وایي که عمران خان په خپله هم تاسو مونږ ته وایي چې دی راپرېږدو، که مونږ هغه پرېږدو نو برخه نور نه پرېږدي، په هغه وجه سره زموږ ملاقات نه شي. اراده رښتیا چې ملاقات وشو؟ ډېره زیاته اراده مې هم ده، دا مې شوق هم دی چې دی معمول دی ده سره زه میلاو شوی. صحیح دی، انشاءالله دغه ارمان هم به الله پوره کړي. الله دې وکړي چې زموږ ملاقات وشي. بیا راته ده ووایه چې دلته کې دا خو ډېره پاسمانده علاقه ده ستاسو ده، ښکلې ده، اوبه پکې هم ښکلې دي، هوا هم ښکلې ده، خو سهولت پکې نشتی، نو بیا تاسو دا دومره تاوان ولې وکړو دلته دا کور هم جوړ کړو؟ دا خو د سجاد بهي داسې خبره ده که نه وایي کوم ځای کې چې پیدا شي نو د هغې ځای مثاله د مور که نه نو دا موږ ته ډېره اشیا ډېره مشکله ده، دا دومره غټې پیسې موږ درته ولګولې، دلته موږ ته هر یو شی په 3 پیرې په موږ راخاستو، لکه یو بلاک یا یو د سیمنټو بورۍ چې موږ راوړو که نه نو چې کته پې په بونیر کې د روډ په غاړه ته ابادي کوي نو داسې ابادي پې 3 کېږي او نو دلته پې موږ یو کړی، یو په ډبل په موږ راخسي، یو پیره ډاټسن راخص کړی، بله پیره خر راخص کړی، بله پیره مصري راخص کړی، دغه چلې کړی نو شی په موږ په ډبل شی دی، خو خپل ځای چې نو دا په دې باندې ښایي چې لکه نسب دي، قوم دي، چاپېره او خپل خپلوان دي، نو که ته په خپله موجوده نه یې که نه نو هغه ستا قوم د هغې دپاره موږ دا چل کړی. زمونږ دا ځینې خلک چې پیسې ورسره ډېرې وشي نو د دې ځای نه ځي لکه که نه دا ځای هم پرېږدي ځان له چې د کته کور مور والي او سهولت یې دا ځای پرېږدي
نو تاسو داسې سوچ نه کړی؟ دا سوچ ما کړی دی کې ما ګڼو خلکو له مشورې هم ورکړي په دې خبره چې دغه کار بالکل ټیک نه دی. لکه ټیک نه زمونږ د دې لاړ شو که نه په بونیر کې ځان آبادي وکړو که نه یا په بونیر کې پاتې کېږو. زمونږ د 50 کاله په بونیر کې شو زمونږ د چغرځي نوم نه کټ کېږي چغرځی دی دلته. نو دغه خپل قوم نه وطني پکار ځان بزنس او کاروبار چې پر ځای کې برابر دی. لکه اسلام آباد کې کوه پنډۍ کې کوه بونیر کې کوه په سواړۍ کې کوه که نه خو خپل ځای پرې خو چې دا ښه نه وي او د خپل قوم قبیله چې دا پرې خو ښه نه وي. مسافري ګرانې که اسانې؟ مسافري خو خلک و چې دا خلک نه وي یو حقیقتي خبره وي چې د جانم د ټوکړو زموږ د ملیشیا مزدوري داسې ده که نه چې موږ ته لکه په 2 کورو کې شامل یو کور هلته دی یو کور ښه دلته دی. نو موږ پکې خوشحاله یو موږ خو ښه برابر یو انشاءالله خوشحاله یو پکې. هلته زیاتر خلک څه کار کوي ملیشیا کې؟ ملیشیا کې هغه ملک داسې دی که نه سجاده چې هغه د هغو هغه کوم دغه چې دي نمایندګان چې دي د هغو کوم خلک چې دی ډېر ښه خلک دی. هغه په خپل قوم او په خپلو خلکو ډېر زیات خفه کېږي. هر څه ته ډېر برابر کړي ډېر ښکلي کړي دي اسان کړي دي. خلک کار هم نه کوي که نه خو هغو که چېرته په یو کړۍ کې یا په یو دوکان کې د چا سره کار کړی د هغو هغه پیپ او د هغو هغه پنسن او هر څه هغو ته میلاویږي صحیح. اوس لکه دا د کرونا را مسله وه که نه نو هر یو کس ته موږ ورسیز پاکستاني وو موږ ته پکې زموږ چې د هغې ځای په نوم باندې لیسن کوله کړی نو موږ ته په دې هره میاشت کې 1000 رنګۍ په اکاونټ کې ښوي. سهولتونه پکې ډېر زیات دي ډېر زیات دي. دا راته عمران خان سره ستاسو مینه هم ډېره ده که نه دې ځای کې سهولیت نشته ستاسو څه خبرې اترې دلته منتخب نمایندګان هم د عمران خان صاحب دي نو ستاسو له څه ترقیاتي کارونو باندې شروع کړله یا کوي به درله یا ستاسو سره څه خبرې اترې شوي دي که نه؟ نو زمونږ سکرن اوس چې دا موجوده کوم زمونږ نمایندګان دي که نه نو دا خو ډېر ښه دي او دغې لکه دا د 2 کالو د 2-3 کالو خبره چې دا ملک چل پروت دلته نه چا روډ پېژنده نه چا لار پېژنده اوس پکې دومره شي چې لارو ته راوتې ده د اوبو سهولت پکې راغلی که نه ښکلي ښکلي کارونه پکې روان دي. خو دا خو په یو ځای نه کېږي چې موږ وایو چې ډزه غپه جو دغه چې که نه میم زرما ټوله نو کارونه ښکلي روان دي خو کېږي په مزه به کېږي. ته ځان یو کور جوړوې موږ دا کور جوړو که نه په دې کې تقریبا 3-4 کاله ولګېده که نه نو داسې چې غټ کاروبار ته کوي په هغې کې به هم ټایم لګي که نه نو ټایم لګول عمران خان هم وخت ورکول پکار دا چې شروع شو داسې ناجیزه وشوه عادي کسانو هم ټایم ورکول پکار دي کارونه ښه ښکلي روان دي مزدار. دا اورسیز پاکستانیان چې دي دا ډېر زیات عمران خان سپورټ کوي دې څه وجه ده؟ عمران خان یو داسې انسان دی که نه چې په هغه باندې د یو دغه نشي انظام نشي چې دا پیسې پټې کړي یا په بار ملک کې بلډینګ جوړ کړی یا یو بل کار کړی یو صفا سوتره انسان دی په خپله تانه که نه نو ځکه پرې دا خلک خفه کېږي هغه په دې قوم هم خفه کېږي په دې ملک هم خفه کېږي. په دې ملک دپاره هغه سجاد به ښکلي ښکلي خپل ښکلي ښکلي محلونه ښکلي ښکلي زویونه پرېښي دلته راغلی ناست دی د دې ملک دپاره تا ته په خپله پته کنې هغه په برطانیه کې چې پاتې کېدل دا ټول پاکستان چې یو طرف شي هغه بل طرف شي نو هغه ته نه غوره دی که نه خو هغه د هغې دپاره هغه خپل بچي مالته پرېښي دي هغه خپل هغه خپل هغه شهنشاهي مالته پرېښي هر څه پرېښي دلته پاکستان ته راغلی دی عوام دپاره لګیا دی نو که د عمران خان څوک سپورټ نه کړي نو موږ بیا بیوقوفه یو. عوام ته به څه پیغام ورکوئ خلکو ته خاص کر ستاسو مسافرونه هم تا ګوري که نه په دې ټایم کې هغو ته به څه پیغام لرئ؟ نه هغو ته خو زما دا پیغام دی چې هغه خو کوم بار خلک چې دی هغه خو جو که چا تعلیم شي او که چا تعلیم نشي خو په دې باندې دغه دی چې دا نیټ ګوري که نه او په دې خبرو باندې هغه ډېر زیات پوهېږي. زموږ د دې ځای د غټ تعلیم یافته نه د بار یو مسافر جټ چې دی هغه خو پوه دی او نو هغه داسې حالات په خپل چې کوم حالات د ملک دپاره ښایي کوم د قوم دپاره ښایي د هغې سپورټ کول پکار دي. نور آخرۍ کې به څه ویل غواړي؟ نو زه به څه ووایم زه خو د دې ځای په حواله باندې د دې حالات موجوده حالات چې روان دي په حواله باندې به څه وایي؟ حالات خو حضور صاحب داسې دي چې حالات خو ته یې نه په خپله چې د غلو حکومت بیا راغلی شیونه ټول ګران کړو تیل ګران شو او د ژوند سهولتونه چې هغه په عذاب کې شو لږ عذاب کې شو چې کوم بازار ته یو شعر او چتی نو یریږي په لومبې به ځان حساب کتاب کوي چې په څو به راکوي او نو دغه شی خراب کو پټرول نور هم پټرول په تقریبا په یو میاشت کې 60 روپۍ ګران کړو او لاروان پسې هم دي او بجلي پسې هم ګرانوي نو خدای دې وکړي چې دا حکومت زر ختم شي او د عمران خان دغه حکمراني راشي بیا به کار شي بیا به کار خو انشاءالله وبشي او هغه چې کومې خبرې وي او کومې ارادې وي که نه خو زموږ خلکو کې صبر نشي یو خو زموږ خلک په صرف په ټماټر او په آلو پورې وډه شي نو د مستقبل څه د خپل ملک او د خپل یو مستقبل سوچ نه کوي خو یا ټماټر ګران شو یا پیپ رانه کو یا دا چلو شو یا دا چلو شو. ملیشیا ته واپس کله ځئ؟ ملیشیا ته به که خیر په 9 کې ځم واپس 9 میاشت کې
ډېره مهرباني شکریه ټایم نه راکولو او ستاسو هم ډېر شکریه چې تاسو دې ځای ته راغلی زموږ نه تپوسونه وکړو ستاسو هم ډېره شکریه مننه ډېره مهرباني شکریه قدرمنو کتونکو دا راسره روحان زیب و کوم چې د لړۍ پیزیس کې پاتې کیږي او د هغو خبرې اترې هم تاسو واورېدې هیله لرم دا خپرونه به ستاسو خوښي د عمران خان هم ډېر زیات غټ سپورټر دی دلته یې په دې کور په دې حجره باندې هم ډېر غټ تاوان کړلی د عمران خان ډېر زیات خوښوي ملیشا کې پاتې کیږي ورسیز پاکستاني دی د هغو خبرې اترې تاسو واورېدې هیله لرم ستاسو به دا خپرونه خوښه شوي خپل کوربس اجازه علي اخندزاده له ورکړي اجازت د لوی الله په امان